بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بر محمد و آل محمد صلوات. یقینا در قوم د افتخار و د عظمت و د کرامات لایق ده څنګه خپل محسنینو د پاره خپل شهداو د پاره و د شهداو سالار د پاره یو ځای راټول شوي دي. دعا کوو خدای دغه شهداو له خاطره و سالار شهداو له خاطره خدای مو د قوم متحد متفق و مقتدر وګرځولی کی. یقینا که زه تقریر نه وکړم هم ما نه چېرته کوم بینر لګېدلی دی هغه تاسو سره خپله خبرې کوي. حضور خوندور بینر دی زیارت کمیټې ته خراج وي څه دوه وارې برسۍ نوره خوندوره کړله څه چارچاپېر د وفا ستوري دي منځ کې د وفا میاشته دی وکړي. چارچاپېر کواکب الوفا دی د وفا ستوري دي خو منځ کې د وفا میاشته دی وکړي. زه سلام کوم هغه شهید باندې چې یو مقتدر یو عالم یو مجاهد یو موحد و یو مقلد عالم و لیډر و رهبر و. دخنه دا وغوښتله څه کموی ایدي وینه اسلام آباد کې تاله کو دا به ورک شي، خو زه به د شهید میجر جنرال قاسم سلیمانی رحمت الله علیه لور زینب والا جمله تاسو ته ولولم چې هغه قاسم سلیمانی شهادت باندې هغه جمله لوستې دی چې تاسو دا غوښتله چې ما پلار قاسم سلیمانی به شهادت سره ورک شي، خو تاسو په دغه خبرې پوه نه شوئ چې ما پلار د عطر یو بتل و څو پورې چې هغه زنده و هغه عطر بتل کې ننه و، خو چې نن شهید شولو هغه عطر ټولې دنیا کې پرشان شولو. نن زخ قاتل ته و هغه تکفیر برګیټ ته دا یم چې تا د شهید وینه چې تاله کړله هر جوان هر سپینګیري و هر نرینه و زنانه زړه کې د شهید هغه یو وارې دوباره پرشان کړلو. هغه شهید قرآن اصطلاح سره هم زنده څنګه برزخی حیات دی څنګه باندې مو شعور و ادراک نه لرو و یو حیات اجتماعي دی چې دغه قوم د هغې ګرمې وینې سره بیداره شو راټوله شولو. زه به دا جمله د شهید باقر صدر یو وارې بیا دغې عظیم اجتماع ته وایم چې شهید باقر صدر یایي چې که یو سړی ډېر درنده خوب کې دی څه نه شي په سوای نو مور هغ بشي باندې هغ جوان باندې چې درنده خوب کې دی د اوبو قطرې ور باندې شهید چې هغه بیدار شي، خو چې کله یو قوم خوبیولی شولو نه بیدارېږي هغه ته بیا شهید وینو قطرو ضرورت دی. دا د شهداو برکت دی، دا د سالار شهدا برکت دی چې هغه قوم کې یوه بیداري وشوله یو تحرک وشولو. نن زه د یوه جمله کوم هغه نه بعد خبره هم کوم چې دغه شهید کې د دین و د قوم درد موجود و. که یو بدني درد دی چې انسان بدن کې درد وي سار کې درد وي هغه ته خوب نه رسي، که هغه بدن نوره سخت وي د درد نوره سخت وي نو خوب بیا کیدای شي 24 غنټې را نشي اقدار نه و فریاد کوي. یو روحی درد دی یو دینی درد دی یو اسلامی درد دی
هغوی شهید هغوی اسلامي درد لرلو، قومي درد یې و، هغه ته به خوب نه راتللو چې کله دین نه بعد ورځ راغللې هغه بیا پیشنمزیه په دا ولګوله هر بدعتي ته هر مشرک ته بیا جرار جواب ورکړی دی. شهید آغانا چو تا تکلیفو یاغو خطبونا چوک پا تکلیفو وای بروی هر مسلوم هر ستم دیده هر شریعت محب آغا با جمعه و ریزی انتصار و صداغا پاکیزا در جرار خبری واوری خود چوکونا تانگو هر غصب هر ظالم هر در شریعت دخمانی آغا خطبونا لرزه برندام و دا خطاب ده رسول الله ده، دا خطاب ده امیر المومنین ده، عالم آغا ده چاغا علم باندې عمل وکي، عالم هغه دی چې هغه حقایق وښیي، عالم هغه دی چې قوم کې مشکلات وي هغوی لرې کولې دپاره هر مظلوم سره ودرېدلې دپاره هغه خپل ځان باندې نه وي ولاړ، خپل ځان تلي کې واچوي، سار ویر کی وینا ویر کی خود دینا وسطی علاقه وسطی. دا کمال دی که موجود و صدای بابا کیا ده تا بینام یغ ډیری وکی دی سمو کتاب کیا اشاره و تا کڑی و یو کاش ده نشهی ده چرسی و اغا 45 یا 40 هزار روپے قرضدار و قرضای لندوای نشوا دشه ظلمونه ډیر دی کار میکی. خدا یو مثال در کوم اکثر ډیک سو وکړه لګ نشئی قرضې بدلې کې خپل لوري ابل سړی نه خرڅه کڅ هغه یو نشئی یو باد سړای وو جلګه راغله هغه شهید محمد نواز عرفانی ته چې دا خبرې ز گوایم وته دغه هغه ټیک دې ته پښ نمازای خو زه ته لوریو مو سپلور دې سخت ظلم وکړلو نشئی باندې خرڅ کوم 45,000 روپے وکي. سوال دا کوم لمنه د نسوم نن ورځ نه مو پلوري ته وکي اندخ کی صورت نرتوب هغه کس رو وخت د کوس مکه دسه اساس خستی و په پیسو هغه د ورته کوس مو ور باندې قرضا ده د لور نن ورځ نه باندې مو ده ایمان کوه کې د زی په زور ځون ته وداوم د نرو مجاهد و دفتر والا ته کوڅ 45,000 روپے دي تاویر کا دوی وسو بسلو بیا د کړه چلکې ته بعد نظیر سستر کې غړولې دي بیا محمد نواز عرفانی ته د پاره باسته نن ورځ نه بعد زبیا تاسو کورمیول پښتو زو کوم یو ززکه هم څنګه یو نر پښتو داو درجات عرفانی بلندې پارا بلند تر سروان حدیث را سره دغه شهدا جوانانو پټوان دي په کار د داسې مومخ کې عرض وکړلو چې هر کلی کې د شهداو تصویرون ولګیږي دا هیچو بچي و هیچو زمن و هیچو وړونه و خدای علاقه ستلې د پاره ځان تلي کې کېخللو یقینا مرکز نه کوم یو ټرین شروع د شهداو د پاره زخمیانو د پاره هغه کې ضرور خپل حصہ خلوي تو دا صداغه شهداو خلخنا وی چې مو چوکشتو دي خو یو ګیلا دایا ضرور کوم نیم خبر زړه سوچ نه آیم زړه دار نه دا خبره کوم ځنه وخت کې ویلې درندار سي سمو ګرانډ جرګې کې دا جمله استعمال کړله سمو التماس کوو دا قوم ډیماند ده د سینه ده دا ډیماند ده
صداغای شهید محمد نواز قتلانو په باره کې مسترګل وکړو مهاره دروازه ووایو کاغه دا دروازه دی کاغه د اسلام آباد دروازه دی ووایو پښتنه ونه وکړو چې بأي ذنب قتلت کوم جرم یې کړی اوسې دي وینه اسلام آباد کې تاله شوله کسا دا خبره مو په کار د ځان درندار ونه ولو دا تاسو ډیماند دی که نه دی دا مطالبات دی که نه دی هر مشر نه مطالبات دی هر کشر نه هر پارلیمنټیرین نه مو دغه مطالبات دی د دوره زورور حکومت دی سمونې ډور کې نه ورده سمو ته دروازه نه شو ټکوای ویر چه جرم کرده و دهشتگرد شکست کو ای ملک محب و ای دین محبت لرلو مسلمانو دفاعی کردی و ویلی دا خبر موتا بندی درندار هستی داس افسوس کوم چې په کار دی دا مطالبه ټولو شي یو اتحاد سره یو وحدت سره ریاست دروازه وټکوو حکومت دروازه وټکوو چې افسوس دی تا باندې چې دوی ګلدستې درته ماتې کړلې تیارو کې ماتې کړلې د تیارو والا د ګلدستو ماتونکي د یاد کړلو روز روشن د شهید محمد نواز قاتل ریاست ته نشي لټولی خو معلومه ده چې دغه الزام بیا تا باندې رسي دا بیا تا باندې رسي خو بیا هم یایو چې دغه ملک نه به مو څه تامه وکړو دغه ریاست نه به مو څه تامه وکړو چې جنګالو نه جوړ شوی دی ما اوس هسې ګډي دا جمله وکړله په کور دی دغې خبرې تصدیق وشي چې بېګا یوه بله ورځې های سکول ته حکومت والا لوډ دي استادانو ته ویلي دي چې تاسې به نن ورځې نه بعد ځان سره کلاشینکوف راوړئ سکول ته خطرات دی نو ما ورته ویلې چې بیا داسې وکړئ شینکوف تاسې واخلئ قلم ما هغوی ته لاس کې ورکړو خبره مو سوچ دی وشه ورته چې بس دا ډیپټي به مو شروع کړو نن ورځې نه بعد قلم ډیپټي تاسې شروع کړو چې ملک سکول نه دی محفوظ معابد عبادتگاه نه دی محفوظ هغه نه به زه څه توقع وکړم خو بیا هم د دغو شهداو د شهید وینې کې انشاءالله اثر دی دا ټوله اجتماع زړه اخلاص نه وایي چې چا یې وینې تلولې کې لاس دی چا یې شریدي خدای ته یې خوار و ذلیل وګرځولی کې جهنم و برزخ اور نه مخکې دغه دنیا اور کې وسېځولی کې یقینا اوسه زه ډېرو سترګو کې اوښکې کسام چې د شهید نامې سره سترګو کې د اوښکې رسي ویلې هغه یو محبت کوونکی و هغه مردمی و عوامی و خصوصا غربا و پروار و خور و نبات سره کېنستلو یو خو خوانده و چې چهره حشاشه بشاشه مسکراحت نه ډاکه چهره یې وه و یو بل خصوصیت چې ما وکې لیدلی و تاسې به لیدلی وي چې کله به هغه مطعم کولو هغه سمیینو نه به زیات هغه شوړېدل هغه شهید واقعا مظلوم یې مسافر مړ شولې مسافر یې قاتل کړلې سفر حالات کې وي خو بیا یوه جمله درته کوم چې تا جنازه خو بیا یا کور مې ته ډېره درنده راوخلله